السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. ملګرو، نن موږ ډېر یو اهم موضوع باندې خبرو کولو کوشش کوو. جی نن سبا پر زمون په دې حته کې چې کوم د ماشومانو مرض، کم د شری مرض ته موږ وایو په پښتو کې موږ سره وایو، هغه نن سبا ډېر په تیزی باندې خور شوی دی او هر دریم کور څلورم کور چې کوم دی مرض مبتلا دي کې خامخا ماشومان چې کوم دی هغه مریضان دي. د دې وجوهات څه دي؟ د دې حالانکه دا بیماری یو ځل ختم شوی و او نن دا دوباره دا بیا ډیره زیاته د دې پنځه چې کم دي بیا ډیره دغه شوي دي، خوري شوي دي. د دې څه وجوهات دي؟ نو دې وخت کې موږ موجود یو زموږ د علاقې نامور ډاکټر علم خټک صاحب چې د سابقه د اي پی آی ډایرکټر هم پاتې شوی دی او د چلډرن ګورنمنت چلډرن هاسپټل سوبډن صاحب هم پاتې شوی دی او نن سبا چې کم دی نو هغه د جنرال علم خټک هاسپټل چیف ایگزیکټیو هم دی. ډاکټر صاحب وړاندې خدا ستا مهرباني چې تاسو دومره وخت راکو په دې اهم موضوع باندې موږ خبرې کول غواړو. ډاکټر صاحب د دې بیماری د دې وجوهات څه دي او دا بیماری ولې دومره دوباره بیا خوريږي؟ جی ډېره مهرباني، تاسو مازراله او تاسو چې کوم په دې حساس موضوع باندې تاسو ما د وخت راغلو چې زه خپل قوم ته خپل معاشري ته چې کوم موږ تیر کړي وخت مو کړی تجربه او څه مو پړاو کړی هغې تاسو ته چې کوم خپل معلومات درکړم چې تاسو هغې په رڼا کې کم از کم چې هغې په اصلي وجوهاتو باندې پوه شئ. عرض دا دی چې څو موده مخکې ځکه چې کوم دی تاسو بلکې یو څو کاله مخکې دا تقریبا شرع موږ لکه لاندې بالکل آخري حد ته ورلاړو. وجه دا وه چې هغه وخت کې دا فوډ شارټیج نه و، دا فوډ چې کوم دی سټیج هغه نه و، ګراني نه وه. نو هغه وخت کې چې کوم د ماشومانو د مورانو صحت ټیک ټاک و. نو هغه وخت کې چې کوم د دې خپل قدرتي مدافعاتو عام برابر او بل نمبر 2 اور کې بیا وجه دا راله چې موږ زیاتر په پولیو مهم باندې اخته شو. نو پولیو ته موږ زیات توجه، زموږ سټاف هم ډېر انګیج شو، ډېر مسلسل پولیو مهمات رالو. هغې دوران کې زموږ هغې باندې څه نه څه نظر کم شو. خو اصلي وجه دا ده چې کله چې مور نه ماشوم پیدا شي نو هغه 9 میاشتو پورې لکه څنګه چې دا وایي چې 9 میاشتو باندې دا شرعي ټیکه ده، نو هغه 9 میاشتو باندې ماشوم ته ټیکه لګي، ځکه چې 9 میاشتو پورې ماشوم کې مور خپل مدافعت موجود وي. نو دې وجې نه چې کله دا ختمیږي نو بیا ورته چې کوم ده مونږ ورته سرکاري ټیکه لګو. او اوس عرض دا دی چې تیر 15 کاله مخکې مونږ گورنمنٹ ته ریکویسٹ کړو ایز ا پیډیاټریک اسوسییشن وساتت څخه چې برای مهرباني چې مونږ کوم ګورو په فیلډ کې ماشومان 50% د 9 میاشتو نه مخکې ورته راشي، شرع ورته راشي. او چې کوم 9 میاشتو نه وروسته هغه ډېر کم زما په ذاتي مشاهده کې تقریبا 10-20% وي او 50% 40% چې کوم هغې نه ټیکې لګول 9 میاشتو ټیکې نه لګول نه مخکې راشو. نو موږ ورته دا وایي چې مهرباني دې وشي په دې ای پی آی پروګرام د دې وختونو باندې دې نظر وسه دوباره راشي او دا دې یو میاشت مخکې شي او بیا کوم دا د دې په رڼا کې به د خیر د بل بوسټر ډوز غټ ډوز وي هغه دې له باندې رامخکې شي یو میاشت، یا اوس په 15 میاشت لګي، اوس په 14 میاشتې ولګي. نو لکه دا ټول سیسټم هغه شي ریګولیټ شي او دا چې کوم دې نه مخکې چې کوم د ماشومانو لکه سیسټم چې هغې نه ټیکې نه مخکې ورته راشي نو دغه 40% به زمونږ کم شي. نو دې په رڼا کې ځکه چې مخکې مورانو قدرتي خوراک خوړو، قدرتي غنم به خوړو، قدرتي میوجات به خوړو. اوس زموږ معاشره کې چې کوم د پاپړ، جوس، آیس کریم، کوکا کولا او خراب وړي، خراب وړه زموږ غنم چې کوم د ورکې او سره بیکاره وړه د هغې نه و څه خوراک کم شو، څه وړه هم خراب شو، ټول زموږ ټول معاشري خوراکي
یا د بدني سیستم زمونږ هغه صحت چې کوم د ټوټل په زوال باندې ده. هغې په وجه سره زمونږ مورانې چې کوم دي ماشومان چې کوم روان نسل دغه ټول په زوال باندې هغې وجې نه چې کوم دی هغوی مدافعت کم وي او هغوی مخکې نه شکار شي. څوک په 5مه میاشت، څوک په 6مه میاشت، څوک په 9مه میاشت، څوک په 8مه میاشت چې ټیکې وخت ته رسي نو تقریبا نیم هغه چې کومه تعداد مخکې راغلی. موږ خو لکه موږ وایو چې ایکسپرټ دې باندې کینی که زموږ هغه ټیک وي نو لوندې په دې باندې نظر ثاني. دویمه خبره دا ده چې د دې کوم طریقه کار دی دا دی چې کوم دی صحیح هغه شي. او بل د دې کې دویمه خبره دا ده چې دا وایرل دې سره وایرل نمونیا ما سره راشي. وایرل نمونه کې دا دی چې دې کې دوايان ډېر تیز کار نه کوي. دا چې کوم موږ استعمالو دا انټي بایوټیک دی، انټي بایوټیک مطلب جراثیم او وایرس کې ډېر فرق دی. نو اکثر د ماشومان زیاتر د هغه د لاندې سټافس ته یا کمپاونډرانو ته ورشي نو هغوی دا شروع ورځو کې دا نمونیا روکاو نه کړی شي یا پراپر انټي بایوټیک یا پراپر دوايانې یا بیکاره دوايانې ورته ورکړی شي نو هغه په مخ کې لاړ شي. نو چې کله وایرس په مخ کې لاړ شي نو هغه ځان سره نور جراثیم یا ځان سره مرګري کي او هغه نمونیا ټریپل شي. لکه مخکې وایرل وي بیا ورسره بیکټیریا یعنې جراثیم دا ټول میلاو شي هغه کیس کمپلیکیټ شي. بیا یو ډاکټر ته یا هسپتال ته هم هغه په وروستو راوستن ډېره مشکله چې حالانکه که ډېر موږ ته ډېر زیات کوشش وکړو یا ډېر هغه زیاتر خو موږ خپل وس کوو خو بیا هسپتال والا هم ډېر مجبور وي او نور سیسټم هم مجبور وي نو هغې سره بیا اموات واقع شي. نو دا موجوده صورتحال په دې په رڼا کې دا راغلی دی او دا کېږي. د دې تاسو خو دا خبره وکړه چې کوم د ګورنمنټ چې کوم د ټیکي بیا دغه دی د دې دورانې دی رامخکې شي یو دا خبره شي کنه لکه دا او بل موږ مقامي سطح باندې د ماشوم د دې حفاظتي دې موږ څنګه دا بچ کوو چې موږ دا دغه چې کوم نه حضرات دا روشي لکه مند باغ لپاره تاسو د مند لپاره هغه لپاره ستل پیغام دي. یو تاسو دې سوال په جواب کې یو زموږ په مشاهده کې دام راغلی چې اوس هم داسې خاندانونه شته چې هغه ټیکو لکه ټیکو ته ډېر اهمیت نه ورکوي بلکې منکر دي چې موږ هغه اکثر چې موږ وګورو نو هغې ټیکې والي هم نه وي ځکه چې اوس په دې ټول ماشومان چې ایمونایز وي لکه ټول والي یو خاندان نه والي او وایرس کوم ډایرکټ په هغې باندې عمل وکړي نو هغه چې راشي نو هغه ټول خاندان په لپیټ کې والي. دا یو کس نه دی دا یو خاندان دی او دوی بچ دي ځان یې پټ کړي او مخکې ودي کولاو چې یاره موږ نه وایو دا اوس دي چې کوم دا پټ دي او بیا یو قسم دا هسې ډینایل کې موجود دي لکه مطلب چې ټیکو قوم دشمنه خلکو ته په ذهن کې ټیکو متعلق یا ویکسین متعلق پوره معلومات نه دي ورکړي او هسې په شکونه موجود دي یا هسې مطلب چې لا علمي هم دی تعلیم هم کم دي هغې په وجه سره نو موږ هغې باندې هم کوشش کوو نو دې وجې نه چې هغوی نه بیا نیغ په نیغه ټول سره خوا کې چې کوم ګاونډي که چا ټیکې والي وي او هغې ماشومانو خپل صحت خراب وي نو هغوی ته هم بجای دی چې هغه والي وي هغوی ته هم راشي ټیکه. نو دې وجې نه کوم ګاونډ کې چې کوم دا یو هغه راشي لکه یو څو تنان ته نو پکار چې هغې سراونډینګ هغه ټول کلي دوباره ویکسین وکړي نو هغې سره موږ دا خپل تدبیر برابر شي. بالکل ناظرین تاسو د زموږ د ګران ډاکټر صاحب خبرې اورېدي یقینا ډېر مفید خبرې دي چې د حضرات د بچاوېدو دغه شته بل ډېرې دغه شته چې بل چې کوم دی دا خو یو خبره شوه او د مورانو او په خوراک باندې موږ ته چې کوم د ډېر توجه پکار دی موږ ته مورانو ته کوم هغه خوراک چې پروټین ورکوي پروټین لمحیات چې ورکوي هغه کې دالونه دي کورخې شي کلول شو چڼې شوي کابلي چڼې شوي غوښه شوه لوبیا شوه دا چې کوم ماهي شو هر څه چې دا یو قسم داسې خوراک دی چې دې ته مورانو ته د لیکټینګ مدر ته یعنې پیو ورکول والا مورانو ته دا ضروري دي. بدقسمتي زموږ دا ده چې موږ زیاتر سبزیانې وغیره ورکو ټیک ته هغه خو داسې خوراک باندې توجه نه ورکو چې هغې نه پیاز جوړ شي
هغه مورانو چې کوم خپل قوت وي هغه ختم شي، هغه خپل کې کوم ذخیره وي خوراک یا هر څه هغه ختم وي، مورانی مسره کمزوري شي او ماشومان هم کمزوري. دی وینا لکه موږ چې وایو چې پنجاب کې فورټیفیکیشن او فلور وړو کې آیرن شو یا فولیک ایسډ شو یا داسې نور هغه چې کوم میلونو کې دا هم پکار دی. ول هول میل زت چې کوم موږ ته تبدیلي چې راوستل دي دا غنمو چې کوم موږ چې کوم فلور میل ته غنمو موږ ته ورکې بوسه راکړي اسې تش کاربوهایډریټ لکه نشاسته راکړي هغه ټول چې کوم چلکا هغه کې چې کوم پروټین راته نه اخو دی خو چې سوجي وباسي څوک ته نه څه نشاسته اخو دی خو کې اصلي هغه موږ مواد لري شي هغه وجه نه زموږ چې کوم موږ وایي چې سپین وړي دي او دا دي حالانکه چې کوم دا مته دا کنسپټ د سپین وړو بالکل غلط دی. سره یو خېټم سیستم او خېټي بیماری هم راځي لکه خېټي کې چې کوم د جذب کېدو یا طاقت د B1 وغیرہ دا چې کوم دی په چلکې کې وټامین هم هغه نه محروم شو وسره چې کوم دی زموږ د پیو مشومان د پیو کوالټي بیکار راشي هغه په ریزلټ کې زموږ مشومان هم کمزوري شي. مشومان کمزوري شي بس هغه ټول سیستم بیا د شرم راشي نوري بیماری هم راشي انفیکشن ډیزیز هم راشي د ستونم راشي او ټیم راشي ټول مشومان بیا سریږي نه او بیا ډیولپمنٹ نه کیږي چې دې ته وایي سټنټینګ دی وایي نه کیږي چې هغه کې قسم تل خوراک جراثیم راشي خوراک راشي هغه محسمانه نه کیږي او بیا چې کوم دغه پرانا کې چې کوم ماشوم چې کوم دی ذهني مزګه چې ماشوم دماغ چې کوم دی د ډیولپمنٹ چې ودی نیورو ډیولپمنٹ هغه 90% چې کوم بیلو 5 ایئر لکه 15 کال نمخ کېږي چې موږ 15 کال نمخ کې هغه باندې توجه ورکو ټول عمر بیا هغه د وړي پراټي ورکو هغه څه فائدہ نشته. بهتر دا چې مخ کې خصمانه وشي هغه مانیټر شي هغه باندې چک وشي هغه د کوم کمی دا هغه پوره شي هغه پرانا کې هغه یو ځل هغه ټیک اپ کی پرسنالټي هغه شي روان شي ان شاء الله بیا چې کوم خپل غواړي او بیا د 15 کالو کې هغه خپل ځان مړي موږ ته پرابلم په دې مخکینه درو کالو کې چې هغه ځان زموږ په اثر باندې نه پروت وي او موږ چې څه وته ورکو کنه هغه نشي کول بیا چې خپل وګرځي موږ راوچت کو 15 کال د لاړ شي هغه په خپل ارڅ غواړي هغه کې بیا خطر کم شي. جی نظرین تاسو زموږ د خوب ډاکټر صاحب خبرې ور دي یقینا تاسو په دې خبره به عملو کوئ لومبه خپل بچی چې کوم دې موضوع مرض نه بچو ډیر مهرباني والسلام.